زما کلی زما پہچان کی په چمکني ټي وي چینل نوم سره کوم ملمه دی هغه ماته ګوي نه محرومه دی خو د دې باوجود د حیثیت سوشل ورکر هغه د ډیف اسوسییشن صدر دی او د هغې خدمت کوي لګیا دی د څو کڼو فخر دی او د څو کڼو یو معزز کورنۍ نه تعلق ساتي جناب حامد الله خان السلام علیکم ابتدائی تعلیم چرته نه حاصل کړی دی دی وایي مونږ پېښور کې 8 پورې مونږ دلته وویل میډل پورې که نه نو هغه ورځو کې دلته کې میټریک نه و نو مونږ 2 کالو له مونږ لاهور ته لاړو هلته مونږ میټریک وکړو بیا په تعلیم کې تا ته څه مشکلات رامخته شوي دي دی وایي چې زما والد صاحب و هغه لکه ډېر دغه و که نه جداد والا و وي ما باندې ښه تعلیم کړی و دا نور دي لکه غریبانانو که نه نو دي باندې سم تعلیم نه شوی دا ډیف باندې نو زه دې لپاره ډېر سخت خفه یم ستاسو په حیثیت سوشل ورکر دې طرف ته څنګه متوجه شوئ دی وایي چې ما خپل تعلیم ختم کو زما نوکري نه وه او ما چې چا سبق ویلی د هغې نوکري نه وه دوی ټول به ما له راتلو ما ته به یې ویل چې زمونږ کار نشته مونږ سره پیسې نشته زمونږ دغه نشته که نه نو د دې دپاره ما دغه خدمت خلق شروع کړو په حیثیت صدر ډیف اسوسییشن ستاسو څه کارکردګي ده دی وایي دا ډیف خلک ما ته راشي چې جامې سپلی پیزاردار څه که نه نو وي زه د دې دپاره څه خپلې پیسې ورکوم او وي څه خلکو نه راغونډوم او دوی له زه ورکوم دا قربانیانې مونږ دوی دپاره سال دغه که نه او 14 اګست له مونږ دوی راغونډو دې سره سره مونږ دوی ته لکه میاشت په میاشت مونږ دوی ته راشن پیکج ورکوو د ډیف کمیونټي دپاره ستاسو مزید څه کارکردګي ده دی وایي KPK ډیف دپاره مونږ اوس ریسنټلی NGO رجسټر کا اوس به زه د دې خدمت برپور انداز سره کوم دا زما د ژوند مقصد دی تاسو ته په دې د خیر ښېګړ کار کې ستا فیملي تا څومره سپورټ کوي زموږ فیملی کې پوره موږ ته سپورټ کوي اسپیشلی د دې مشر ورور وکیل
هغوی موږ ته قانوني سپورټ هم کوي او مورالي سپورټ هم کوي. دوی تاسو موږ له راغئ، تاسو ډېره مهرباني کوئ، زموږ اواز به اوس تاسو پبلک ته ورسوئ. زه د حمید الله خان چمکني چې د ډیف اسوسییشن صوبایي صدر دی د هغوی شکریه ادا کوم او ورسره د هغوی زوی اعزاز الله خان چمکني هم شکریه ادا کوم چې د هغوی ترجمان و. دوی موږ ته ټایم راکړو. انشاءالله بیا به ملاویږو د یو بل مېلمه سره. تر دې دمه پورې اجازت غواړم. د الله په امان.